عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ درې قرآن په ذریعے سره مسلمان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې راوته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې باک یو انعام حاصلې راغې لار کې یو کس نوې مسلمان شوی صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر سکه وای زما محمد قتلوم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ورته وای ته هغه قتل خدا را ته وایا داغه قوم او قبیله نه بل سو خلاصي وای داسې معلومیږي عمر فاروق وای لکه چې ته بی دینه شوی ته هم دغه دین ته راوخته هغه ورته وای او زه اوخته ما رو عمر فاروق وای ما تور راوستا ما اول ستا علاج کوم بیا بزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قتلو ما ترغه صحابي پیغور راکو ما ته عمره د اوخه کور ته خور ورشه د خور کور ته خور ورشه غوم ایمان راوړې زنه غور علم دن یو صحابي د قران درس دی ولور کوي ما ترا پته نو ما د نږدې نه غور نه وکړي چې دا غ انقلابي کتاب دی چې د انسان په ژوندۍ کې انقلاب راولي د زمکه پرې خطه کې پرې کره کې انقلاب راولي زلاړه ما د قران आवाज اورېده ما دروازه وټکول आवाز وشو سوکه ما مریم فورن چې کوم دی د قران اوراق پټ شول چې د کجورو په پاڼو وغیره باندې لیکلو هغه قاریوم یو ځای کې او ګټ ته پټ شو زلاړم تپوس کوما خور تماوي اوخې تماوي چې تاسو سوی موږ په خپل منځ کې خبرې کولې ما ګزارونه ورکړل ډیر زیات مې وهل خو بیا هم چې کوم دی د خپل خبرې نه اوړي نه ما هغه کم کلام دی چې د دومره وهلو باوجود تاسو باغې باندې قایم یې ما ته کلام لګ دی خوا کوي زما د زندګۍ د تبدیلی د پاره د سورې طه یو څو آیتونه په یو پاڼه باندې هغه پاتې شو په تاریخ کې ما چې راوغستل خور زما د لاس واغستل ما ته لاړ شه غسل وکړه بیا راشه ما غسل وکړ عالم ما شروع کړه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى بدن باندې غونه ذکر شو د سترګو نه بې اختیار او خلاړې هغه انقلابي کتاب په ژوند کې انقلاب راوستو ما فورن وی ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بوتلی شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو سره یو کور کې دنه مشوره کوي دروازه وټکې رسو کې ما عمر یم صحابه یو بل طرف ته ګوري چې راسي خطرناک سړی راغی یو دروازه کولاو کوي نبی علیہ السلام د عمر فاروق په باره کې دعا غوښتلې وه کچرته په صحیح اراده راغلی فبها کچرته عمر په غلط اراده راغلی تورې د عمر تورې زمونږ سره دی یو صحابي وی زه به د عمر د لاس نه تور عالم در سر به پې وهم عمر رضی الله تعالی وی دروازه کولاوه شوه کله چې دروازه کولاوه شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مې ولید په ما باندې روب راغی زما د ول غوښې راسي په ګړزارې شروع وکړه زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابو بوتلم نبی علیہ السلام زما کمیسونه وداسې جټکې ورکړه ما ته وای د خطاب بچی ترا وخت پورې ایمان نه راوړې تر سو پورې چې الله تعالی سزا نه درکړي ما یا رسول الله راغله د دې لپاره چې زه ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وای عمر فاروق د اسلام په دایره کې دل نه داخليږي د صحابو د خلون اوازونه د تکبیر وتل چاپیره چې کم دینو داسې ګونچونه اوازونه وهل عمر فاروق دین ته داخل شو دا غین ورسته عمر فاروق زندگی هم په الله پسې ولیکله مرګ هم په الله پسې ولیکه عمر رضی الله تعالی عنہ زندگی هم پر رب کائنات پسې ولیکله عمر رضی الله تعالی عنہ مرګم په الله پسې لیکي الله نه سوال کوي عمر رضی الله تعالی عنہ د عمرې نه را روان دی د مکې نه واپس راځي مدینې ته لاره کې شپره سپوږمۍ راختلې ده بالکل رڼا ده سپوږمۍ مخې له کله کله داسې وریځو چې کوم دی نو چمان راشي سپوږمۍ کله ښکاره شي او کله پټه شي عمر رضی الله تعالی عنہ د خپلو ملګرو سره په یو ډب باندې هلته پړاو اچوي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله داسې پاسې سپوږمۍ ته ګوري رڼا ته چې کله وکتل هغه د مدینې سپوږمۍ جناب محمد رسول الله ورته رایا شو الحدیث بالحدیث یذکر خبرې سره خبره یاد تراشي یو سپوږمۍ عمر فاروق ګوري مدینې والا سپوږمۍ ورته رایاده شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته رایا شو عمر فاروق وکتل سپوږمۍ له کله وریځې کله سپوږمۍ کولاو شي رڼا شي عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ کې ربا زما زندگی هم داسې تیره شوه کله مشکلات او کله راحت خو هلته کې د خپلې زندګۍ د عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل ژوند باندې مطمئن و ځکه صحابه
چې یو به د ورځې د خپل نفس نه حساب کتاب اغستی زما د نفس نن څه ګټلي دي او څه بایللي دي. عمر رضی الله تعالی لاس پورته که ربه ما ژوند په تا پسې لیکلی دی ربه خدایا زه ستانه یو سوال په آخر کې بل کومه خدای ماله په خپل لار کې د شهادت چې کوم دی نو توفیق راکې ربه زما زندګي هم په تا پسې ربه د شهادت په خپل لار کې توفیق راکې زما را مرګ هم چې کوم دی نو ستا په لار کې شي. دا قرآن انقلاب راوست او بیا تاریخ ګواه دی دا په کومه میاشت کې چې زموږ او ستاسو زندګي روانه ده دې میاشت د محرم میاشت وی پښتو کې ورته موږ د آسان میاشت وایو. عمر رضی الله تعالی عنہ د زړه د صدق نه د دغه قرآن په وجه باندې پر رب کائنات پسې خپل ژوند لیکلی د خپل مرګ چې کوم دی د شهادت دویم بیا د الله نه وغوښته زندګي د صدق د عمره ستا دوم چې کوم دی نو قبوله ده. او بیا د دې میاشتې اولنی تاریخو یکم محرمو عمر رضی الله تعالی عنہ جمعات ته راغی. ابو لولو چې کوم دی یو غلام دی د یوه چاړه جوړه کړې وه خنجر یې جوړ کړی په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پسې عمر رضی الله تعالی عنہ باندې جمعات کې چې کوم دی نو حمله وکړه په خنجر یې و زخمی که ورله جسم عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې خنجر د وار نه چې کوم دی نو دا شهید شو. خو خپله زندګي هم په الله پسې ولیکله د دغه قرآن په زړه کې د انقلاب پیدا کولو نه وروسته د خپل مرګ د پاره هم سوالونه کول صحابه خپل ژوند هم د قرآن نه او د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه وروسته په رب پسې ولیکه او خپل مرګ هم د الله په نوم باندې چې کوم دی نو وقف که.